نو الله دیوی چې یا خدای مونږ په 314 او بغیر سر و سامان اسم نشته کنه ډوډۍ مړه نه وه خوراک هم نو جامې هم شلېدلې سپلی پیدار هم نو کېږی سپلی پیدار نو اکثر پیاده روان په ټانکونه یې ډکه جوړ هلته چې ګورې نه نیم سوه زر کسان چې ټول مسلح په سړي خامخا رسول الله مبارک وایي ټیک ده چې وعده نصرت شوې ده خو هغه فطري ډول او طبیعي ډول په انسان روب راځي نو په صحابو روب راغی چې خدای دا به څه کوي بس راغلي مړه به شو دا نه و چې مړه به ویارېږو مړه به غم ټول د پیغمبر و چې مونږ وولې رسول الله مبارک به بچ پاتې کړي دا به څه کړي یو سودا و یو فکر و نو الله پاک لومبې آیت دا نازل کړه چې ودرېږه رسول روان دي واستستغيثون ربكم التبرت رسول الله مبارك على شبير الجراء كما الفاظ ابدا توبه فاستجاب لكم اني ممدكم ب1000 من الملائكه مردفين بس فورا آيات نازل شو ويدوي زردي زرد فرشتي دتاله مردفین اگر ضربم لگاتا یو بل پسی بھئی لری بنی دے یو بل 1000 فرشتو آدوش سوال کسان 1000 دا 500 قومندان حضرت جبریل علیہ السلام دا 500 قومندان حضرت میکائیل علیہ السلام او دا فرشتے چی پا کم غار راتو شوی دی تک سور غار دی شگی دی مالی دلی او دا شکل د انسانانو ولاول د سرو میګو په شان واړو واړو شکل د انسانو میګو واړو واړو داسې صحابو قتل رور باندې کېدل وجودونه چې رانږدې چې نو غټ وجود غټېږي که نه راتلو شو صحابو باقاعده لیدل چې 500 جمع 500 1,000 دا خو باقاعده په جنګ کې شریک او دوی ته یو اطلاع راورسېده چې ګرز ابن جابر را روان دی او 3000 لښکر د کافرو دپاره په مدد کې راغلي نو زردادي او 3000 د کورس لښکر دی کورس ابن جابر فهري را روان او در حقیقت کورس نو شیطان راغی د کورس په شکل څوک ابلیس د کورس په شکل او ابو جهل ترې لاس ونیو وایي زما لښکر راغی ته مخکې رالم 3000 لښکر زما را روان زه دې مخکې رالم فکر مکو بس ابو جهل مرګرو تکبیر قال زمونږ یو 3000 کورس دا ما سره لاس نیولې دی دا د لښکر را روان چاره ده او مسلمانان یقلبو بیا خدای په قرآن شریف کې وایي چې دوی ته خدای لږ ښکاره کړل مړه دا خو ټول یو 50 کسان دي وجنې بینها غونډې نیسو سره د پیغمبر او مکې ته بوځو هلته به ورسره ځو چې مړه نه کوي جملې به نیسو چې هلته ده لښکر راغی د فرشتو او شیطان ولیده نو نکسه علی عقبه قرآن کې ده تیزې یې واچي ښه مضبوط تیز دز 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 وبهېده ابو جهل نے لاس خلاص کر پیسے کے کردہ رامے واسطے بس نو پر سروس کوئی کی معمولی دیا رہے اب فرشتیوں پہ جانے لے چلا رہے اچھا تو بھنگے رہے انی ارا ما لا ترون انی ارا ما لا ترون زمینم اغا جتا سینین غریب آسمان کرا روانی پر شیطان انگلیت کو دیو تاختے وہ صحابہ تا خویو یو خبر رو رسیدہ چی دری در روان دیده کردہ کر نو الله پاک دا آیت نازل کړ استقول للمؤمنین داوی ان یکفیکم تاسو نه کافی کیږي ان یمدکم ربکم بثلاثه آلاف من الملائکه منزلین درې او دا بنازلین کی بلا ولنا تاسو دا کافی دي ان تصبروا تاسو صبر وکړو یا ساته دا صبر بل معنا حبس تکول جن کی چې کوم صبر استعمال شي او معنا د استقامت تخت مانا ثابت قدم بے صبر دا صبر فلا مانا حبس دے دا فتکلیف کی جو صبر کا مانا دا بنگر جواب کریا نو صبر تپا کم دے کہ استعمال جو پر جہاد کے مانا جا دے ثابت قدم ہے زان بندول کہ تخت مانا صبر علی الطاعات صبر پر مصائب و شدائدوں کے صبر دا منکراتونا درے قسمہ دا طول
فمانا دا حبس تجدان بنتا ان تصبروا كتاس استقامتك وتتقوا او تقوى كل التقوى بنياد شيء تقوى دا تقدينا ويريده کہ دشمن سے شيء من الله نه يري فجاء الله فجالي كده من بمر برضو به غنیمت کے مغلا نہ کو دا امیر مخالفت بنا کو يوم الاتفاق كل تقوى ويأتوكم اوراق الكافران تاسو من فورهم كما على كل احكام هذا ترى ليمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين بنزدر برادي او مسومين بجنة نحدار ما نتاسو كوينا زبر تماسك باوردي قانون دا چې عام دلته یو سړی ولاړې څوک تللی او چې د فوج وردی یې جوړي یا د پولیس وردی یې جوړي د هغې یو خپل اثر یې باوردي اوس مولانا صاحب 1000 قرآن وجنګېد په دغه باندې سوال وکړي چې یو فرشته هم کافي وه یو هم کافي وه زه ورته ساجد اصل کې د الله حکمت دا دی چې جنګ الله د مسلمانانو نه نشته دی صرف ډاډ دپاره رالیږلی یعنی یو فرشتہ کافی بده صرف ذرا لګی دا مخلوق ته خی چې په دې مسلمانانو په دې بیسارو سامان او په دې لګو دا ډیر وا په دې لګو دا ډیر دا څه يوم وما جعلنا لغرضه الله پاک دا ذکر دا ولتطمئن قلوبكم به کلمه مطمئن شي ولې سره د دشمن د بیروالي نه مرغو کیږي او د خپل بیروالي نه مطمئن کیږي ومن نصر الله من عند الله العزيز الحكيم مدد خو یو فرشتہ کافی ده مدد خو الله رب طرفنا ليقطع دادا نصركم مقدر لپاره علت الله تاسو مدد کو زر فرشتي او جنگي درې زره والد قطعه منتظره وا درې زره نور راغلي دي خو قطعه منتظره او ضرورت راغی موجودي او د 5000 وعده شوی وا لکه پوی زرق عملی و جنگیره او سوق قطعه منتظره وا 3000 راغلي دي خو جنگ کې شرکت ونشو دغه د کور د اخر ونه او 15 د دې جمعيه لپاره نور وي ارادله خو منتظر دي ليقطع نصركم جهالات لا يعود الكافرون او يثبت امنيه دلیل کې نو او یا پکې مردار شو په کافرانو کې او یا دلیل شو قید باندې ګوګل فینقلبوا دي واپس شي دا کوم بچي خايبين امران قال وحشي بن حرب وي دوس تعليق امام بخاري سجل لك تعليق دا ترجمه الباب کې معلق روایت وروړي دا وحشي صحابي هغه سره په امام بخاري ملاقات کړی شوی نو وحشي بن حرب وي چې قتل حمزه طعيمة ابن عدي بن الخيار يوم بدر دا مولاه قال طعيمة دا دې په مولاګانو هغه مبمل کو دا بدر سره متعلق وذکر او دا قول کې وإذ يعدكم الله إحدى طائفتين أنها لكم طائفتين لسوق مرادي دا ابو جهل لخر او دا ابو سفيان قافله دا یو حدیث ورسره وایي دا نو مولانا صاحب صحابه په 12 رمضان پوتې وې 2 هجری کې یاد مړه په 2 رمضان 12 په 2 هجری کې په 14 رمضان بدر ته رسیدلی په 14 او په 12 رمضان 2 هجری کې جنگ شوی دی